أكيد. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاث وللمقيم يوم. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. باب دې په بیان د مدي بیانولو کې چې مسافر او مقیم په خفینو باندې څومره موده مسح کولی شي. خبره باندې پوه شئ. مقیم او د مسافر د پاره څومره اجازه ده په مسح کولو کې په موضوع باندې خبره پېښ. نو دې کې د ائمه ثلاثه رحمه الله قول دار یعنی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه چې مقیم سړی وش په یوه ورځ موضوع باندې مسح کولی شي او مسافر سړی 3 ورځې او 3 شپې مسح کولی شي په موضوع باندې. دا چا مسلک شو وای کنه؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه. د دې ائمه ثلاثه رحمهم الله تعالی علی اجمعین دا مسلک شو. امام مالک رحمت الله علیه مذهب په کې دا دی چې په دې کې وایي مدت متعین نشته دی. ښه تعین د مدت په کې هغه نه وایي چې څومره د خوښه شي امر بس موضوع باندې مسح کوه، مستل په کې نشته دی. ښه باندې پوه شئ که پوه نه شئ. د ائمه ثلاثه رحمه الله دپاره حدیث الباب دلیل دی چې د خزیمه بن ثابت رضی الله تعالی عنه روایت دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک نه تپوس وکړی شو عن المسح على الخفین په باره د مسح کولو کې په موضوع باندې چې څومره مدت مسح مونږ کولی شو په موضوع باندې. فقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل للمسافر 3 وللمقیم یوم. د مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې مسح کولی شي ورپې شي او د مقیم دپاره 1 ورځ. دا د ائمه ثلاثه رحمه الله دپاره دلیل شي. یا بل یو دلیل دی امام مسلم په خپل صحیح مسلم کې نقل کړی، هلته کې لفظ صرف د جعله راغلی دی چې جعله رسول الله صلی الله علیه وسلم المسح للمسافر نبی اسلام ګرځولې ده د مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې مسح موضوع باندې او د مقیم دپاره 1 شپه او 1 ورځ. دغه لفظ پکې د چا دی؟ جعله دی. او بل لفظ پکې چې کوم دی نو هغه د امرانه راغلی چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته امر راکړ، موږ ته امر وکړو. دغه روایت هم ترمذي ابو داود نقل کړی دی. موږ ته امر وکړو چې تاسو 3 ورځې او 3 شپې مسافر به مسح کوئ او 1 ورځ او 1 شپه مقیم به مسح کوئ په خپلو موضوع باندې. خبره پوه شوې. په سنن دارقطني کې اوس لفظ د رخص راغلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام رخصت ورکړی دی مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې مسح کول په موضوع او د مقیم دپاره. مقصد مې دا دی چې الفاظ یو بل نه چې کوم دی مختلف راغلي که نه. څه کې د سئله تپوس سئله لفظ دی، څه کې د جعله لفظ دی، څه کې د امرانه لفظ دی او څه کې د رخص لفظ دی او معنا یې ټوله یوه ده. او په دقسې معنا باندې ډېر روایت د ائمه ثلاثه رحمه الله سره شته چې مسافر به 3 ورځې او 3 شپې مسح کوي. دته 3 ورځې او 3 شپې اجازت دی. دا موده چې تېره شوه نو دا موضوع بیا لر کوي اثر نه و به چې کوم دی اودس کوي او خپې به پکې او په پاکۍ باندې بیا چې کوم دی موضوع ورچې خپې ته او مقیم دپاره چې کوم دی چې دغه 1 شپه 1 ورځ موده ده دا چې تېره شوه اثر نه و به اودس کوي او خپې به انځي او بیا ورڅه کوي. خبره باندې پوه شو. بیا ور موضوع استعمال او مسح کولی شي. د امام مالک رحمت الله علیه لپاره دلیل هم دقه حدیث دی کم چې په باب کې دی، خو په دې باب باندې حدیثو کې په بعض الفاظ پکې زائد دي. ښه امام ابو داود رحمت الله علیه په ابو داود کې راوړی دی. ښه هم دقه روایت دی خو بیا پکې هغه راوي فرمایي چې که مونږ چېرته مطالبه د زیادت کړې وی، مونږ مطالبه د چا کړې وی؟ لو استزدنا، که مونږ مطالبه د زیادت کړې وی په دې موده کې نو لزادنا. نبی صلی الله علیه وسلم په کوم څه کړی وی؟
زیادت کړی دی. دې نه پته ولګېده امام مالک رحمت الله فرمایي چې زیادت په دې کې شته دی په دې 3 ورځو او 3 شپو باندې یا په 1 ورځ او په 1 شپه باندې. خبره پوه نه شوې؟ د دې استدلال نه جواب دا دی چې په کلام د عربو کې لو راځي د فار د انتفا د ثاني د وجه د انتفا د اول نه. نو ګوره زیادت خو نشته په 3 ورځو او په 3 شپو باندې مسافر د پاره او په 1 شپه او په 1 ورځ د چا د پاره ولی نشته دی ځکه چې دوی مطالبه د زیادت نه ده کړې. لو راځي د فار د انتفا د ثاني د وجه د انتفا د اول نه. نو زیادت نه راغلی کنه په خبره باندې پوها. یا دا دی چې هغه ده کې محدثین فرمایي خصوصا امام زیلعی رحمت الله علیه دا روایت راوړی دی مذکور رايه کې او پسې کې کلی دي چې تک ټکه کوم چې مطالبه زیادت کړي وي موږ ته زیات راغلی وي وای تک ټکه چې کوم دی کنه دا پکې محفوظ نه دی دا جمله محفوظه نه ده په دې باندې ها اوره باندې پوه شو په دغه کې دوه شته. دا د امام مالک رحمت الله علیه استدلال نه دوه جواب شو. بل دلیل امام مالک رحمت الله علیه جزان لپاره ذکر کوي. صحابي تاسو کو یا رسول الله زما څه کولای شم په خفانو باندې مبارک تو فرمایل نعم. بیا ورته ویل یو شپه ورس کولای شم مبارک تو ویل نعم. بیا ویل 2 شپې او 2 ورځې کولای شم نعم. بیا 3 شپې او 3 ورځې کولای شم نعم. نو په یو روایت کې ته بیا راغلی چې ما شئتا څومره چې تا غواړي او ته زیادت کولای شي مسه کولای شي. او په بل روایت کې راغلی چې تر وو عدد پورې چې کم دی ورته ذکر کړی دی او مبارک ته نعم نعم ټکی ورته کړی دی. خبره باندې پوه شو؟ د دې جواب دا دی د دغه روایت نه چې ګورئ د دې مقصد دا دی لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د تیمم مبارک فرمای چې دا پاکه خاوره د مسلمان د پاره سره او دسته ولو کده توبه میلاو نشو 10 کال ولې د تیمم ونکي دا د پاره سره طهارت دی. د دې مقصد دا دی حدیثو که چرته کې تا ته 10 کال نه که 20 کال نه چې ارسمره مدت تا ته ملو شي ژوند ته ملو شو یخنی او تا ته تکلیفي نو د قواعد د شریعت مطابق ته مسه کولای شي. هغه څه شي دی 3 ورځې او 3 شپې مقیم د مسافر د لپاره او 1 ورځ او 1 شپه نو خو چې مدت پوره شي جو بیا خپوي نو بیا پکې مزور کا بیا مسې کوه کنه ټول عمر د لپاره کوه الګ په ونه شولې. نو د دې حدیثه مقصد دقه دی. امام مالک رحمت الله علیه د استدلال نه جوابو ٹھیک دی په سوای قال ابو سعد حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي وابي بكر وابي هريره. دا کوم استدلال چې ائمه ثلاثه رحمه الله دا کوم حدیث نه کوي امام ترمذی رحمت الله علیه وی دا حدیث حسن او صحیح دی. په دې باب کې د حضرت علی رضی الله عنه روایت هم شته د ابو بکر تر روایت پکې هم شته د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت هم شته صفوان بن عسال رضی الله تعالی عنہ روایت هم شته د عوف بن مالک دغه بن عمر دغه بن جرير رضی الله تعالی علیهم اجمعین د ټول روایت پکې شته دی. پس شي کې شته دی په مسح الخفين کې للمسافر والمقيم. خبره پوه شئ چې په ټولو کې دغه خبر راغلی چې مسافر به څه کوي مسافر به 3 ورځې او 3 شپې مسح کولی شي او مقیم 1 شپه او 1 ورځ کولی شي. دا څومره احادیث شو. د امام ترمذی رحمت الله علیه خپل یو طریقه ده د په باب کې یو حدیث ذکر کی بیا غنور ته اشاره وکړي چې د پلانی راوی نه پکې روایت شته دی پلانی نه پکې شته او صح ما په الباب هم ذکر کی. دا د اختصار د پاره ښه خبره باندې پوه شئ. د دې وجه نه ترمذی چې چا دغه سي په تفصیل سره ویل او په خې طریقې سره یو خو تلاوت یې کنه اسه قرات کول دی غنه نو ان شاء الله الرحمن د حدیثو په کتابونو به اله بلا پوه شي او کوم چې فقه د فقې بم بیا پوه شي. ښه خبره پوه نه شوي. اصل کې دې د پاره خو فقه صحیح ویل غواړي الاندې کتابونه چې سړی وای کنه خاص کار د سلور جلد هدايه دا سلور جلد هدايه چې صحیح ویله په صحیح طریقه د فیضان پوکو مذاهب اربعه دي په کله ته په جاندل دلایل دی په جاندل دلته تبعیض مثلا شی به اشاره پکاري او چې سړی د شي شغه نه هدايه څو کړي لکه سي مروري به کړي نظر یې په نه کړای سي بس تیر وته دی په بیا کار او تدل خراب دی. ښه په پښې کپو نه شولې دورې مقصد څه شی دی دور کول په خپل علم باندې تا چې مخکې څه زده کړي د دور حدیثه پورې هغه باندې صرف دور کول یا دلایل خو تا ټول ته ویلي دي کم احادیث چې تا ټول ته ویلي کتابونه کې تیروتی دي کنه او ته په وسو کا یو دور په قدر ته وکړه. طالبان څه کوي او دور نه کوي نو کويګه
دوره نه ده دیو په حق کې دا دوره نه ده د اوسانو طالبانو په حق کې ولې نه ده لکه ځکه دیو خو نه دی ویلي لاندې کړه یو چې نه دی ویلي دور څنګه کې دی خو نه پوهېږي ته پوهېږي هغه دغه خبرې دي ښه ورپسې وایه وصفان معتان وابن عمر وجرير حدثنا ناد حدثنا ابو الاوسي عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن عبيش عن صفوان بن عسان قال صفوان بن عسان غریبت راوړې کدی راغې قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا تاسو ته مو ویل کنه چې یو روایت کې امرنا لفظ راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بولو چې موږ ته به امر کولو اذا كنا سفرا هر کله چې موږ په سفر سره وو الله ننزع خفافنا چې موږ بنو باس خپل موزي څو ورځې لکه 3 ورځې او 3 شپې الا من جنابه ولكن من جنابت چې چاته ورسېدو په حالت د جنابت کې نو بیا غره په حالت د جنابت کې موزي بلرکې ښه الګا دا ولي هاګو بوله ته به څنګه مزه کې یا دا شان دي کې نه خپې برکیو لکه اوس پکې ته شو تاسو کې دا غسل کې ولاړې دا ټول کوم موضوع ته ځي کنه زی یا کبل پرز نه سي نو د خپل پندې چینز دغه بیا ټول غو بده نزي کنه زی په پندې خو مزه نشتی کنه په نور وجود خو مزه نشتی کنه نو چا مذهب نه ده چې نه ده دا وی چل گئے کوم درېږي ام ټول بچاته زی موضوع ته زی ککېنی نو ام ټول چاته زی موضوع ته زی او کله تی فزار پتار ولې اسمان ته ګرځي دا په څنګه کې ته څنګه لاندې ته وجنا زمګه په غسل کې به موزي لري کړی شي ځکه ممکن نه ده چې غسل کې او موزي په خو باندې حالات به کې سره ممکن نه لري دی وجنه کم ده دغه نزع د خفاف کولای شي دا بدیف سی ویل حضرت العلامه مولانا شیخ القرآن والحديث مولانا عاشق الله سے بیانو ایو درس ما اوریده چې غالبا د هدايت درس کاو کوم یو درس کاو عام اوریده نه کوم د قزیو چې دا خفین په غسل په داس په غسل په دغه کې څه کیږي استلګي هغه مبارک په کوم ویل چې دا موزه ته د نو ساتي په غسل کې ته څنګه ساتي لکه څنګه هغه کیفیت پیسې ګرځي فراغه هم بس وایا ولكن من غاية وبول ونوم یا نو موزه به سات لړکول کیږي د غسل جنابت نه هو ساتل کیږي به د وړو بول چې تلل شي وړو بول کی یا غوټ بول ورکی دغه نه چې کم دی راشي بیا ودس شي نو بیا خو د سړی چې کینو په داسه کې خو خپې بچ پاتې کیږي کنه نو آلته کې بیا مسافه وکا قال ابو سعد حديث حسن وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد بن ابراهيم النخعي عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا سيه قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع ابراهيم بچ کوم سمانه د کړي د ابراهيم نه غینا عن ابي عبد الله الجدلي الى حديث المسيح وقال زايد عن منصور كنا في حجرة ابراهيم التيمي ومعنا ابراهيم النخعي فحدثنا ابراهيم التيمي عن عمرو بن سند ذکر کوي ها عن عمرو بن ميمون عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي في المسيح الخفين قال محمد حسن شيء قال محمد امام محمد بن اسماعيل البخاري ده فرمای احسن شيء في هذا الباب اغه احسن پرویتو کې په دې باب کې کم یو دی اغه حدیث صفوان بن عسال چې وس د قلمه کې تاسو ته بیان کړو قال ابو عيسى وهو قول العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دا وی قول علماء کرامو د اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعین او د دین وروسته چې کم تابعین دي فرمایي چې مسافر به درې ورځې درې شپې مسکه په موضوع او مقیم وي وش په ورځې مسکه په موضوع باندې او د دین وروسته چې کم په قاعده غم داسي وي لکه د دې بسنګ چې لکه سفیان ثوری شو مبارک شو امام شافعی رحمت الله علیه شو امام احمد رحمت الله علیه شو امام اسحاق بن راهوی شو او امام منیف رحمت الله علیه شو امام ترمذی نه ذکر کړي دا هم چې کوم د مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی په پیرالی ورانه الله د استادان له استاد شو ځکه ورسره ورانه ده الله دې خیر کی په زوایا مګي قال يمسو المقيم يوم دې ټول قال نه قالو دې ټول وای ها يمسو المقيم يوم وليله والمسافر ثلاثه مسا کوي مقیم یو ورځ یو شپه مسافر به کې درځي درې شپې وقد روى بعض العلم انهم لم يوقت بالمسائل الخفين بعض اهل علم وای چې په مسائل الخفين کې تعین د مدت نشته ده دقه قول د مالک بن انس ته او د امام ترمذی وی و توقیت اصح قول د توقیت پکې اصح ده چې څو قول د توقیت کوي او تعین المدت کوي دقه قول پکې هلکه څه شی ده اصح ده